السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو انذر ویلاګ. ټولو ملګرو ته ډیر ډیر سلامونه. امید ده انشاءالله چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د صحت په جامو کې به یې. ملګرو تاسو به هم حیران یې چې نن زه ناست یم او پخلی کوم، کوکینګ کوم. نو حیرانېږئ به نه، ځکه چې زه کله ناکله دغسې کوم. نن را سره خپل ملګري دي، خپل شاګردان دي را سره. نو یو ډیر مختصر شارټ پروګرام او په دې شارټ ویلاګ کې تاسو سره شریک کول غواړم. نن زموږ د شاګردانو او زموږ د ملګرو دا اصرار و چې د خپل لاس روش را باندې وخوره. موږ ورته روش وایو، نه پوهېږم چې تاسو ورته څه وایئ، چکن روش عام موږ ورته وایو. نو په دې شارټ ویلاګ کې زه تاسو سره خپل دغه شارټ پروګرام شریک کول غواړم. نو انشاءالله چې تاسو به ډېر خوښ شي. په دې کې تاسو وکتل د ټول نه مخکې مونږه پتیله ولګوله، د هغې نه پس مونږ پکې غوړي واچول. غوړي چې څه اندازې سره ګرم شو، بیا هغې نه پس مونږ پکې آلو ایډ کو، او بیا ورپسې چې دی مونږه د هغې نه پس چکن ولګولو، د هغې نه پس بیا مونږه اوږه پکې کېښوده، لیمبوان هم پکې سیټ کړه، مرچکي پکې لګیایو سیټ کوې، او د هغې نه پس بیا پکې مونږه ادرک ایډ کو لګیایو. نو دا یو ډیر سیمپل او ساده خوراک دی چې الحمدلله مونږ ته پکې الله څه ناڅه مهارت راکړی دی. کوم ملګرو چې زما د لاس روش خوړلی دی هغې بالکل د دې خبرې قایل دي چې خبره پکې نشته، او کوم ملګرو چې نه دی خوړلی انشاءالله چې کله هم زموږ خواته راغلی نو دغه روش به په تاسو باندې خورو، چې دا ډیر ساده خوراک دی، ډیر سیمپل خوراک دی، نه پکې مسالې شته، نه پکې خوا دی خوا، ساده بالکل سیمپل خوراک دی. پتیله لګېدلې ده او بالکل شپیلي وی لګیا ده. دا وخت مونږ کولاو کو، او دې وخت کې چې د روش نه کومه خوشبو راتله او کومه ذایقه یې وه، نو د هغې به تاسو څه پته په دې ویډیو کې ولګېږي. ډېره مزه. ښه، نو اوس دې نه پس ملګرو انشاءالله چې دې کې به اوس کاروایي کوو، او دا به خورو د خپلو شاګردانو سره، د خپلو ملګرو سره. روش ډېر خوندور راغلی و، او دغه ورځ د جمعې شپه وه او د جمعرات ورځ وه، د پنجشنبې ورځ وه، نو ډېره یخه ورځ وه او ډېر زیات ورته وږي شوي وو، ځکه چې ډېر لیټ ټایم ته چې دی تیار شو، او اوس لګیا یو دغه روش چې دی دا به خورو د خپلو شاګردانو سره. دا را سره خوا کې چې کوم ګورئ تاسو، دا را سره شاګردان دي، او د دې په خواهش باندې، د دې په ویش باندې هم دغه شارټ پروګرام جوړ کړی و. نو امید ده انشاءالله چې ستاسو به هم خوښ شوی وي، او کوشش وکړئ زموږ دغه شارټ ویلاګ چې دی دا وګورئ، خوښ کړئ. آینده به انشاءالله بیا په بل ویلاګ کې ملاوي.